د احد موقوا شهدا ډیرو قبرونه کم نبی علیہ السلام وی دود و درې درې په یو قبر کې خخوي نو دود و درې درې به کې خودل صحابه رالل ویل الله حبیب ډومبه پکې قبله ته سوق کیدو چې مړی خخو قبله ته پکې ډومبه سوق کیدو ډومبه زکه هغه نه حساب شروع کی نبی علیہ السلام ورته وی چې د چا مرتبه او چته ډومبه کدی چې د ازمکه د چا لحاظ کی هغه ډومبه کدی ویل الله حبیب مونږ ته څنګه پته لګی چې مرتبه د چا او چته ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی په شهداو کې وګورئ کو د قرآن حافظ پکی اغړم بے قبله تک دی د زمکه لحاظ کوي د زمکه پروا کوي زواما د دې معصومنا د ټول دنیا عہدداران او ټول ډیګری ز قربانوم دا زما ایمان دی ایمان قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه نبی علیہ السلام فرمائی وی قرآن کریم تا پټول کتابونو باندې چې د قرآن نه علاوه څومره کتابونه دي قرآن ته پټول کتابونو باندې دومره فضیلت حاصل دی لکه څومره چې د الله ذات ته په مخلوق فضیلت حاصل دی نن اغا قرآن دی سینی تا دند شو نن اغا قرآن دی سینہ کے محفوظ اللہ زمکی توی اللہ تأکلی لحمہو زمکی ددق وخا مخورا زمکا ورطا سے جواب مرک زمکا ورطا دی سینوی چی وخای نخورما زمکا ورطوی قالت الہی اے زما پروردگارا اے زما ربا کیف آکل لحمہو وکلامک فی جوفی یا اللہ دا غوخه بز څنګه خورم چې د پسینه کې ستا کلام پروت دی په دې ځمکه نشي راتلی په دې وینه نشي راتلی ښه وګورئ مونږ کتابونو کې ولیدل د ډیرو حافظانو قبرونه لټول شوي دي ډیره موده پس او حافظ قرآن صحیح سالم په قبر کې راوتلی صحیح سالم دی جبې ډیر آیاتونه ویلي دی سینو کې ډیر احادیث پراته دي تاسو نه یې خبر امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دفن کا کنا چې مړ شو خلق اولیدو نو 20,000 غیر مسلم ایمان راوړو او چې په قبر کې دفن کو نو 6 لک احادیث ورته په یادو شپږ لک احادیث نو چې وسینه کې شپږ لک احادیث پراته دا سینه سړی په خورو کې دا سینه سړی مقبري ته اسپاري نو الته قدر د دې حافظانو دی ښه چې دا سترګې پټې شي د دې حافظ مقام به شروع شي د ده مرتبه به شروع شي قبر به څه نه وي دا د قرآن حافظ دی خبر یې دی به جنت ته څنګه ځي تاسو خبر یې هی د قرآن حافظانو چریم چاته مزیریږي ښه م ملکانانو ته م سردارانو ته م امپیګانو ته نه ډاکټرانو ته نه استادانو ته دا ټول ستاسو نه قربان تاسو پروتوکول ته زیریږئ طلبا مړه خیره سي زیریږي چرته مولي سی وینو دغه سره یو بدري ټوپک الکه راشه ټوپک مار وسره راغلیو چرته د پولیس موبایل چا سره دی الکه راشه اے طلبا تاسو نه خبر اے د قرآن حافظانو تاسو الله یو پروتوکول تیار کړی دی هغه په دنیا کې نه دی اب صرف د دې کلی خلق نه اب د ټول دنیا خلق ګوري چې حافظ قرآن جنت ته ځي الله ولا یو کور تیار کړی دی د یوې ملغلرې نه جوړ دی د یوې ملغلرې نه او 70,000 پاغي دروازې لګېدلې دي او 20,000 دروازې او جوړ د یوې ملغلرې نه دی پیون پکې نشته او 20,000 پہ دروازی لگی دلی دی حافظ قرآن تبا اللہ وی رازہ جنت تا چی دیکھ پل کور تا دندکیگی حدیث مبارک کے رازی پا اول دروازہ باندی با 20,000 ملائک دتا ولاڑی او تحفی با و سرلاس کی او ڈالے بیرا گستی دا قرآن حافظ تبا وی داوان او 20,000 ملائک پا اللہ ودرولی اچی دوے میں دروازی تا ورشی نو 1,40,000 ملائک پا ولاڑی
تحفی به ورسره او د استقبال به چې درېمې دروازې له ورشي نو 2,80,000 ملائک په ولاړ او دته به تحفې نیولې او استقبال به د حافظ قرآن کې چې بلې دروازې ته ورشي نو 5,60,000 ملائک په ولاړ او د دې حافظ قرآن استقبال به وکړي او دته به وایي راځه خپل کور ته نه به زیریږئ چا ته به هم نه زیریږئ دا ټوله دنیا به تاسو ته زیریږي کله چې حدیث مبارک کې راځي حافظ قرآن جنت ته ځي تاسو خبر یې د جنت بادشاهان درته معلوم دي قال النبي صلی الله علیه وسلم حملة القرآن عرفاء اهل الجنة يوم القيامة حاملین د قرآن حافظان د قرآن دا به سرداران د جنتی په ورځ د قیامت بچو قرآن ولې قرآن پرې نه دی ګورئ قرآن پرې نه دی بچو ګورئ په مخه قرآن ولې تاسو ته چې دا دومره مقام حاصل دی دا د دې قرآن د وجې نه دی چې دې سینه کې قرآن پروت دی کنزل به نه کوئ سپکې خبرې به نه کوئ موبایل کې به تصویرانو ته نه ګورئ ډرامې به نه ګورئ وای زما سینه کې هغه قرآن پروت دی چې دا به الله صرف پیغمبر ته یادو نن الله ما ته یاد کو پلاره زه هم تاله زه څنګه مبارکي درکمه مورې نن په کومو الفاظو مبارکي درکمه چې دا بچې جنت ته ځي الله به حافظ قرآن ته وی ودرېږه حافظ قرآن به ودرېږي الله به ورته وی الملک هو په یو لاس کې بادشاهي والا د جنت د تلو نه مخکې به الله د قرآن حافظ بادشاہ دی به وی چې دا بادشاهي به څومره موده به که نه وخت به پاکستان بادشاهي خو 15 کاله ده 15 به پکې هم ډېر بختور تېری نه چې 15 کاله پوره کړي دا ډېر په ګرانه پوره کړي د پاکستان بادشاهي نو حافظ قرآن ته به الله په یو لاس کې ورکړي الملک دی به وایي چې څومره مودې لی بادشاه کړم نو په بل لاس کې به ورته الله ورکړي الخل همیشګیري یو لاس کې الملک بل لاس کې الخل د قرآن حافظه ہمیشہ میں بادشاہ کړي ز جنت تا د قرآن حافظان برانه نوز او د جنت بادشاہان رالل یا بارمان وکي چې ما دنیا کې د دې ګلالو قدر ولې نه کو ما بدیل د جمعات جارو کو خو ما ته پته نه و مولي صاحب ما بدیل پیزار صفا کو خو ما ته پته نه و دا هغه بچی دي چې دا پلار رواني لتزعو اجنحتها رزا لطالب العلم فرشتي وزري د لاندې کې د طالب علم د خپو د لاندې دا هغه بچی دي ښا نو حافظ قرآن به جنت ته رادند شي عجیبه ماحول به بچو ډوم ډېر خوشحالېږي په جنت کې به صرف د قرآن تلاوت کی د جنت نغمه به د قرآن تلاوتی پیغمبران به تلاوتونه کوي او حافظان به تلاوتونه کوي په آخر کې به د نور یو منبر راوړلی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پکینی او الله به ورته وایي د سوره یاسین تلاوت شروع کړه ټول جنتیان به د نبی علیہ السلام تلاوت اوري د سوره یاسین الله کلام دی الله به خپل لولي او جنتیانو کې به الله استعداد پیدا کړي او الله د الله کلام به د الله نه اورو سوره رحمان به تلاوت کوي او د جنت فضا به یو د رب العالمین د طرف نه به د قرآن آواز بچوال ته به ډېر خوشحاله حافظ قرآن چې جنت ته دند شي که نه حدیث مبارک کې راځي د ته به وویلی شي چې اقرا ورتقي قرآن لوله او په یوه یوه پاوڼۍ خیجه هلته به د قرآن تلاوت د ثواب دپاره نه وي ښه هلته به مرتبي نو ای د قرآن حافظانو یو آیات دا یوه مرتبه ده د جنت یو آیات به وي یوه مرتبه به میلاویږي اقرا ورتقي ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا په قلاره قلاره قرآن وایا په قلاره په ترتیل سره وایا
دا حافظان به تلاوت کی او په یو درجه بر جنت کی نو چې سو آیاتونه دي نو دومره بخي چې اخیره آیات وای ورتبه وای دقه د مرتبه د اوسېګ دې چې وګوري دې خو ډېر اوچت ځای ته ختلې دی به کم ځای چرته هسې به یې د کتې نه یینو رایینو نو هسې به ورته د لرې نه زګورو نو وی دی چې نظر ورواچي حدیث مبارک کې راځي دی به وی چې یا الله زما غمور او پلار شو زنن دی بچی ته خو ډیر زیریږم د حافظانو ته خو مور او پلار ته ډیر زیریږم پلاری په پریکاتو کې بری شو حافظ نه دی او مقام به د حافظانو میلو مور حافظ نه ده او مقام د حافظانو دا بچی به وی زما غمور او پلار شو وی با اغا جنت تراغلی دی خود دلتا نشتا دی لاغی زی جدا دی دا خود سردارانو زی دی ابر جنت امپیگان یا امینیگان بی طول بناس دی بوی یا اللہ زما غمور و پلار مال دل تراول نوز دی امپیگانو سفارش قبلی کنا دا با امینیگانی دا جنت دی بوی اللہ زما غمور و پلار راولی فرشتو تب اللہ وی راولی دی خود سفارش قبلی اب یاد مور و پلار پا حق کی مور او پلار به راوستیش بختور پلار امور بنی आवाज ورته شي چې تاسو بچي د جنت سردار دی او تاسو دواړه غواړي راش الله اکبر پلار زخواما د یو حافظ قرآن نه لس ډاکټران قربان دا ټول جیدات تی قربان کا خو یو ګلاله حافظ وګوره چرته یو ګلاله حافظ وګوره پلار زوم استنوی خو چې زمون بچی د قرآن حافظان الله دی حافظان کی زواما چې زما بچی ته استاد حفظ وکو زبداغي استاد خادم شم خادم چې زما بچی د قرآن حافظ دی استادانو ډیر قدر کوي ښا ډیر زیات نو الله تبارک وتعالى ورته وي نو مور خپلار بیراشي نه دی به وي چې یا الله زما سره زما د مور او پلار دل تک یو ځای سفارش خو به قبليږي فرشتو ته الله وی سفارش قبول ک دا فرشتي بوله د مور خپلار ته وي چې نه حافظان وي او نه عالمان وي خودیم سفارش کو تاسو وسرم دل تک اوسېږي د مور خپلار سمر لوی مقام شو کې سمر لوی مقام ورته میلو شو مور خپلار ته علماء ته دعاګانې کوي د قرآن حافظانو ته دعاګانې کوي دا د دې علماء برکت ته چې نن دلدا ګلالي بچی درک ځان پشان پګړې ورته وتړلې کنه دا زمونږ ایمان دی ښا کتره ته هر سوې وای او زوامه بچی دې راولې ګماله چې ما سره حفظ وکي چې زه د خپل پګړې مونږ دی علماء روانه غستل او تاسو بچو تم په سر نکړه نمونه را لبدل زمونږ دا پګړې قسم دې چې تاسو په بچو سود کی دا الله په ذات مې دې قسمی چې زوم چې زمونږ دا پګړې تاسو دې بچو ته په سر کړې خدای دې عالمان کی خدای دې حافظان کی چې دا خپل پګړې روالو په سر ورته کی تاسو دې بچ هم ایمان دې ایمان چې تاسو بچي حافظان او دعا کوي او دا درته وام چې د خپل ملک د پاکستان علماء ته ډیره دعا کوي دا محلونه په نور علاقو کې نشته نور ملکونو کې نشته دي سمو د مخ کې د حافظانو یو پروګرام مقرر شوی او چې کم ملک په ټوله دنیا کې زیات حافظان تیار نو تعداد کاته شو کاتو نو سعودي اغزمکه د چې پاغي قران کریم پاغي کې څه شوی دی نازل شوی جبل نور پکې نه دی غار ثور پکې نه دی غار حرا پکې نه ده دا هغه غرونه دي چې پدی به قران را نازلې ده هغه فضا نو چې د سعودي تعداد وکته شو نو سعودي په یو کال کې 6000 حافظان تیار کړیو سو شبک زرا دا اغزمکه د حرمینو چې قران پکې نازل شوی او چې د پاکستان د ملنګانو فقیرانو تعداد وکته شو په هغه کال پاکستان وفاق المدارس 67,000 حافظان تیار کړي وش په تزر سعودي 6000 پاکستان 67,000 حافظان تیار کړي د دې علماء برکت ته د دې قاریانو برکت ته زاري گئی چې الله دې سخولي بچي درکې او طلباو په شوق حفظ کوي ښا په شوق حفظ کوي
قرآن تلاوت کوي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه له قرآن حافظ راغی. شیخ صاحب ورته وی څومره تلاوت کوي؟ وی حضرت ما ته ټیم نه میلاوي. دا د اوسنی حافظانو هم سړي ته وي ما ته ټیم نه میلاوي. ښه د قرآن دپاره تا ته ټیم نه میلاوي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته وی ډوډۍ خوري؟ وی څو ټیمه؟ وی 2 ټیمه. وی څومره ټیم پې لګي؟ وی د 10 منټو نه واله د 20 منټو پورې. وی ښه 20 منټه غرمه د ډوډۍ شو، 20 منټه ماښام د ډوډۍ شو. وی ټیک شو. هغه وی وی دقه 20 منټه د قرآن تلاوت له ورکه. وی ډوډۍ له خلک ټیم نه وباسي. وی ډوډۍ خلک په بې ټیمه ټیم کې خوري. ټیک ده که نه؟ نو شیخ زکریا صاحب حافظ قرآن ته دا تعلیم حافظانو ته ورکه چې کو بل ټیم نه د ډوډۍ په ټیم کې د قرآن تلاوت کوي. دقه د ډوډۍ ټیمونم د قرآن تلاوت کوي. بچو سبق وایي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی. وی کم طالب چې د طالبۍ په دوران کې وفات شي، طالب جان مړ شي، دی په نیمه کې کامیاب دی. حفظ لا نو کړی مړ شوم کامیاب دی. دی چې مدرسې ته راغی کامیاب شو. دا نورې ډیګرۍ به کوي جایداد به خرڅوي بیا به نوکري میلاویږي، بیا به اله کامیابیږي. او چې کامیاب شي نو د دنیا کامیاب. او حافظ قرآن چې راغی او حفظ شروع کو نو دی کامیاب شو. د نن هغه لیکلی دی وی چې کم طالب د طالبۍ په دوران کې مړ شي، علم او حفظ تی نیمګړی پاتې شي، نو قیامت کې به الله پیغمبر له 100 درجې ورکوي او دې طالب لبا الله یو کم 100 درجې ورکوي. دا د طلباو مقام دی. چې کله قرآن ته کینې کنه قاری صاحب تم وام او دې شاګردانو ته وام چې کله د قرآن کلاس لګوي چې قاری صاحب ړومبې وي چې بچو قال النبي صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. اے بچو نبی علیہ السلام ویلی دی چې په ټولو خلقو کې غوره کس هغه دی چې هغه قرآن زده کوي او بل ته ښیي. بچو مونږ په ټولو خلقو کې غوره یو. اوس شروع کوي د قرآن تلاوت. دا څومره خوند ورکوي. او چې دا حدیث ووایې بیا وایې هذا کلام ربی، هذا کلام ربی، دا زما د رب کلام دی. هذا کلام ربی، دا زما د رب کلام دی، دا زما د رب خبرې دي. په دې زه خپل رب ته نږدې کېږم. تاسو ټوله ورځ قرآن لولئ چې ماښام شي نو خفه یې. وی اجي صاحب ځان له 2 غنټې دعا وغوښتله. مورې ما خو دعا نه ده کړې، ما خو ټوله ورځ قرآن آیاتونه یادول. حدیث مبارک کې راځي چې څوک قرآن مشغوله که او دته د دعا ټیم میلاو نشو، الله وی ماښام د ټولو دعا کوونکو نه غوره بدله زه دله ورکم. دعا به یې نه غوښتې الله به وله ورکوي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.